السلام علیکم ملګرو. بابر اعظم پی ایس ایل ګټلو نه پس یو ډیر ښکلی یو ډیر زبردست ټویټ کړی دی. خپل زو وخت پکې هم منشن کړی دی. ډیر ټایم نه خرابو. بابر اعظم په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې الحمدلله چیمپئن سو پراؤډ اف مای ټیم وی سټوډ ټوګیدر تھرو ایوریثینګ هارد ورک نیور گوز unnoticed. بابر اعظم مطلب دا دی چې لکه د مونږ چې کوم ټیم و زه د خپل ټیم نه په خپل ټیم فخر محسوسوم او مونږه تھرو آؤٹ د پی ایس ایل هر څه کې یعنی فیلډینګ بالینګ بیټینګ په هر څه کې مونږه ښه زبردست پرفارمنس وکړو او زمونږ چې کم هارد ورک و زمونږ چې کم محنت و نو هغه ان نوټس نه شو یعنی هغه خلکو له ښکاره شو. بابر اعظم مزید لیکلی دی چې I was once a ball picker standing on the sidelines dreaming of moments like this. کله وای چې زه بال پکرم بابر اعظم چې کله وړو کې نو په بونډای کې تاسو اکثر کتلی دا واړه واړه لکان ناست چې کله چکا چوکا لاړه شي نو دای بال واپس کلاډي ته راولي لکه څه ټایم چې پاور پلی وي موستلی نو کلاډي دا زیات رن اپ نه بچ کېدو د پاره دی بال پکر وې د شي یا بال بوای ورته وي یا بال پکر بوای ورته وي. نو بابر اعظم وای چې زه هم دغه رنګ یو بال پک بوای ما او زه به چې کله دغه ته ولاړم ما به مطلب بال پیکینګ کولو نو د ما به عمده سوچ چې کله زه دومره غټ سړی جوړېږم چې زه هم داسې په ګراوند کې لوبه وکړم چې هغه مومنټ په ما کله راځي. نو آی ویش if even one ball picker today picks up a bat tomorrow believing they can become a cricketer. لکه کوي یو بال پکر بوای بیټ راوچت کی او کرکټ شروع کی نو هغه نه یو غټ کرکټر جوړې دی شي جی. then this victory means everything to me او دا کم میچ چې مونږ وګټلو دا کم جیت چې زمونږ راغو دا زما د لپاره هر څه دی. grateful to my family د خپل فیملی grateful مطلب شکرګزار ما د زلمی د منیجمنت شکرګزار ما د خپل فرندز شکرګزار ما او هغه مطلب خپل فرندز چې هغه هر وخت ما سره وي نو میټر واټ چې سم کیږي کم فینز ما سره وي یا د ما چې کم فرینډز دي ای په هر حال کې ما سره وي نو زه د هغوی هم شکرګزار یم. نو بابر اعظم یو موټیویشنل غونټې ټویټ کړی یو خو د خپل منیجمنټ شکریه هم پکې ادا کړې ده لکه داسې ټویټ یې کړی دی چې خپل فرینډز فینس ته شکریه هم ادا کړې ده منیجمنټ شکریه هم پکې ادا کړې ده د خپل ټیم صفت پکې هم کړی دی او موټیویشن پکې داسې کړی بال پکر بوایز دپاره چې یو بال پکر الک دومره غټ کلاډي جوړېدی شي لکه بابر اعظم نو که سبا یو بل بال پکر بوای راوچت شي او بیټ راوالي هغه نه غټ کلاډي جوړ شي نو هغه مطلب د بابر اعظم دا دی چې هارد ورک چې کم دی هغه چې هر څوک کوي نو هغه دغه په کار راځي. بابر اعظم څه ټایم بال پکر هغه وایي چې ما به د ای بي ډیویلیر بیټینګ کتو او ای بي ډیویلیر بیټینګ ما وایي چې زه به دغونته جوړېږم. بابر اعظم په خپل یو انټرویو کې دا هم ویلي خیر ډېر زیات ډیپلی ډسکشن پې نه کوو خو دا د بابر اعظم ټویټ و چې د میچ ګټلو نه پس یې کړی و دې حوالې سره ستاسو سره یې د تاسو هم خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.